مخکې موږ رالو مریض خواله رالو بهوشه مریض پروت دی په دې ټایم کې زه دا نه کنسیډر کوم چې د سی پی آر ضرورت دی عام یو مریض دی زه به مریض له راشم هغه سین سي کې ورما وکړو بیا زه رالم مریض ته به په ښي طرف باندې من کښېنو خو ښي طرف باندې چې کله من کښېنو نو په دې نیلینګ پوزیشن کې به کښېنو دې ته موږ نیلینګ پوزیشن وایو. ऐसे ही अगर इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहते हो या यूज़फुल वीडियो देखना चाहते हो तो इसके लिए मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें. थैंक यू फॉर वाचिंग. स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी. نیلینګ پوزیشن کې بکینو دې ته موږ نیلینګ پوزیشن وایو په ساده پښتو کې ته موږ د کونډو ناسته وایو په دې باندې به ورته کینو په خپل کونډو باندې ټیک شو ځکه په دې کې که فار ایگزامپل ماته سی پی آر ضرورت راځي یا زما ټایم لګیږي زه به هم ستړی کېږم نو که په نسبت د دې چې زه په دې پوزیشن باندې ناست یم 2-3 منټه ما ناسته وکړه او एकदम ودرېدم په ما باندې م سترګې تورې تورې شي سر به راباندې تاو شي غرب زه به هم په ځمکه راپرېوتی نو ځان به ښه ایزي مریض ته چې کوم دی کېناستم د دې نه پس بیا موږ وایو د انکانشیس مریض چې کله موږ ګورو بېهوشه مریضو نو میډیکل وایي چې دا په ډي آر اے بي سي باندې چیک کا ډي میر چیک د ډینجر ما ډینجر وکړو څه خطرې خبره نشته دی نه مریض ته او نه ماته آر مین ریسپانس مین ریسپانس ته ویلی شي زه مریض له راورسېدم ما ځان راورسو دې ته ریسپانس وایي صحیح ده بیا موږ وایو چې اے بي سي وله چیک کا یا سی اے بي وله چیک کا اے بي سي مطلب دا دی چې د ساه اخیستلو والا کم ټریک دی که منالی ده دا ورته اول چیک کوي چې مطلب سپارن باډي خو نه ده ورغلی د دې د وجې نه خو دا سړی نه دی بېهوشه شوی ټیک نه نو ایروی موږ څنګه چیک کوو د مریض په تندي باندې موږ لاس کېږدو زه نه چې کوم دی دې ته موږ هیډ ټینشن لیفټ وایو دا ورته راچوته کړو او خوله ورته په زور باندې کولاو کړو موږ نظر واچو یاره خوله کې خو مخامخ څه نشته دی نو دا ایروی ما چیک کړه اوس د دې نه پس بیا موږ وایو چې مریض ناوله کې ریسپانس والا مریض لږ وګوره چې واقعي سم بېهوشه دی او که نه ځینې ټایم کې فنکشنل کیسز راځي چې هغه ورته تکلیف نشته نو موږ وایو چې الډنس مریض کې وګوره اکثر سړی بېهوشه شي خلک وایي مړه بیدار دی انشاءالله العزیز وایي داسې د خطرې خبره نشته دی دغې د بیداروالي ته موږ الډنس وایو وی مین وربلي نو همیشه چې څوک بېهوشه شي موږ ورته څه وایو ماما کاکا تا ته څه مسله ده داسې کوو که نه دا وربلي کمیونیکیشن ورسره ما وکړو خبرې مې ورسره ما وکړې او د ده باډي چې کوم ده په خپلو لاسونو باندې ما ټیپ کړله ټچ مې کړله چې کله په دې هم ریسپانس رانه کو نو بیا موږ ته وایي چې پینفول سټیمولیس د مریض د جسم ته لږ ونته کې درد ورسوه درد موږ د دې مقصد دپاره ورسوو چې فنکشنل کیسز خو موږ سره نه راځي درد چې کوم دی په فور هیډ باندې په تندي باندې موږ داسې تیز یو 2-3 ترنګړۍ ورکړو په هغې کې موږ ته د آی نه د مخ نه پته ولګي چې موومنټ وکړي چې کله په دې هم ریسپانس دله درد نه کو اخره یو دی ان ریسپانسیو دی بس بیا کنسیډر کړئ چې سړی اوس بېهوشه دی